اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په مورخه 11/1/2021 باندې انور زیب ولد منور خان سک نکسونو چې دا د کور نه تیمرګر ته تلو د هغه ځای نه دا غایب شو. په 12 تاریخ باندې د تر رور مشرور جان زیب هغه مونږ تر هغه تانه ته ریپورت وکړو. په دې سلسله کې مونږ د ریپورت کې باقاعده درج کو او په دې سلسله کې مونږ چې کوم د انکوایري شروع کړ اسلام خان ایسای صاحب هغه پکې د ډي پی او صاحب او د ایس ډي پی او صاحب سرکل واړی دیرو په هدایت باندې کاروي شروع کړه او هغه پکې کار وکړو او هغه په دې سلسله کې چې کوم دی نو یو 2-3 ورځې بعد په پېښور کې ټریس شو. هغه اوس راغلی زموږ سره موجود دی بقایه په دې سلسله کې خپل چې کوم تاسو تفصیل ووایو. په 11 تاریخ باندې چې زه کور نه ووتلم زما کور کې لږ د خپل کار سره بحث ما کړه په موبایل باندې زما والد صاحب بهر دی. زه د کور نه ووتلم زه زموږ ډپلوما پسې تیمرګرۍ ته او د تیمرګرۍ ته چې زه کله ورسېدم نو ما موبایل بند کړو او زه لاړم پېښور ته. هلته زما ملګري وو په هاسټل کې زه هغوی سره پاتې کېدم. دلته بیا زموږ کور کې مشرانو رپورټ کړی دلته په تاڼه کې نو دلته د ایس ایچ او صاحب او بل د اسلام صاحب په وساطت سره تیمرګرۍ ډي ایس پي صاحب فاروق جان صاحب هغه هم پکې ښه دغه وکړو. بیا هغه ماته کال وکړو چې یاره په تاسو بس دغه ریپورټ دی زموږ نمبر یې ټریس کړی نو بیا زه د هغوی په وساطت سره هلته کور ته حواله شوم واپس. زه په خپله تللی وم زه په خپله تللی وم نه چا غوږ کړی وم نه په موږ په چا باندې څه دعوه کړې ده او نه په چا باندې څه دعوه کوله. دیربالا پولیس څنګه ریسپانس و؟ دیربالا پولیس خو ډېر ښه ریسپانس و او ډېر موږ ته ډېر مطمئن وو او انشاءالله موږ به ډېر د بالا د پولیسو هر وخت کې شکریه ادا کوو. او نور خلکو ته څه پیغام ورکړي چې د کور داسې لاړ شي نو په مور او پلار باندې په رشتهدارانو باندې څه تېرېږي چې هغه ته پته نه وي رابطه ورسره نه وي نو هغو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ بس هغوی ته زه دا پیغام ورکول غواړم چې کله د کور نه وځئ نو ټول ښه باقاعده خپل مور پلار سره مشوره باندې وځئ. داسې غلط کار چېرته بیا مه کوئ. رابطه ورسره کوئ چې هغوی ته پریشاني نه وي.